بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. تی آخرانیو لاسو سورتو ترجمه او تفسیر مجا شروع کړایو د سورۃ الفلق آخرانی آیات چې الله تعالی فرمایي چې ومن شر حاسد اذا حسد، چې لکومو شیانو نا پنا غشتنی الله تعالی په نام سره الله تعالی حکم کړای دا په ایغه چې یو شای د حاسد وال حسد کول دی. اوله خبر دا ده چې موږ به دا وایو چې حسد چاته وایي. دوم نمبر باندې د حسد نقصانات کوم دي او داسې چې چیرې چوکسته چې حسد کړای او موږ د پاره مثال وګرځېږي او په اخر چې به بیا دا بیانوو چې د حسد علاج به بیا څرنګه کوو. اوله خبر دا ده چې حسد معنا دا چې یو سړی باندې الله تعالی نعمتونه کړي، اته دا تمنا کوي چې دا نعمتونه تر دنه لري سي، کتا تمیند سی یا کمندن سی، دا چې چوک ها کوي دیتا حسد وای. اکا بیا دې داسې وویلا چې دته خو د الله تعالی وردی ماته راکې او د په قسمت کې بیا دا ټیک تا غیبتا دی توای رشک و توای بیا دا صحیح ده. بلا خبر دا چې حسد نقصانونه کوم دي. حدیث چې پیغمبر علیه السلام تعالی فرمایي ومن شر حاسد اذا حسد، نقصان خو بیا خامخایی. ابن ماجه چې روایت ته پیغمبر علیه السلام فرمایي الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، چې حسد داسې نیکیانې سوځي لکه وچ لرګي چې اور سوځي. ا داسې و ګناه ده چې دایل زمان او مکان نه پاکه ده، دینه ماورا ده. چمانه دا نه چې یو مخصوص ټیم بتا ته حسدی بیا بیا نه که آتر روزه چې یا که پلمانجه چې یا که جمعات چې دا داسې یو بیماری ده. نو آل ریډی په نیکیو باندې لکه چې وای نه لګېدلی، نو سړی خو دوره ډېرې نیکۍ نه کوي چې ریګولر خرابېږي، خو بیا خو سړی ډېر خسارې چې ده. بلکې بله خبر به زه تاسې ته وکړم، په اسمانو چې اولنی هغه ګناه هغه حسد و، او په مځکې مخ باندې اولنی ګناه حسد و. کومه چې کله آدم علیه السلام الله تعالی پیدا که روخې پچې واچاو، بیا فرشتو ته حکم وکړ فقعوا له ساجدین چې تاسې اوس دته سجده وکړو، اسجدوا لآدم. بیا فرشتو سجده وکړله، قرآن پاک گواه ده فسجد الملائکة كلهم اجمعون الا ابلیس. ابلیس نه وکړله. ابلیس ولې نه وکړله؟ ابلیس حسد وکړ چې زه اور نه پیدا یم، ادال خټه پیدا ده، خلقتنی من نار و خلقته من طین. ازوز دته سجده وکړه چمانا
جان لوی وګاڼه. نو هغه یو دا شیطان معلم الملائکه نامه و د فرشتو استاد، طاووس الملائکه نامه و لکه مرغیو چې ماڼي مرغه کښلای. نو الله تعالی دای په دې وجه باندې چې د حسد وک آل ټایم دای ناکام سه. او په مځکه باندې حسد آدم علیه السلام دعا زمنه وک خپل منچه. هغه یو واقعیا د آب چیرې بیا په ټیم بیانو، خو یو قابل دا ویلا حسد خپل ورور سره وک مړې ک. نو چې خپل ورور سره حسد وک مړې ک نو ناکام سکه ناکام نس همیشه دی پاره. مقصد می دادا چې موږه تاسو چې دا خویان ستدي موږه هر سړی جان چان ټیټ نه غنو. ادا لوی د ناکامی والا خبر ده، بلکې بار بار به ماته تویلی ایوه واقعیا چې پیغمبر علیه السلام فرمایل چې نن به یو سړی رایسی بے د حساب به جنت ته ځي. عبدالله ابن عمر فرمای چې یو سړی راغی او داسې کړه الله ستونی الله نه وټول کړي له اندامونه یې اوبر چچېدلې ادغه چپلې داسې دغه چرنیولې وې. پیغمبر علیه السلام ته راغی چې مسله ونه پته وکړله بیا لاړ. نو دا وایي چې درې ورتی پیغمبر علیه السلام داسې وفرمایل بیا زه لاړم پسې. چې زه پسې لاړم بیا مې دومره معمولات جیر کړل دوره ډېر نه ولل، نه دوره ډېرې صدقې کولې نه دوره ډېر نفلونه کول. وایي ما ورته ویله اوس کیسه کوه. وایي بیا خبره دا ده چې زه هر څوک جان نشه ګڼه او اوس ورته ویله تا له جان نشه ګڼه. که دا صفت پښتنو چې خاص کر پیدا سه دا ټولې کیسې به ختمې سي. موږه دوامه خبر دای کمړی مندایي اکا نه مندایي ته چوره سړی وای چې ما تر غیږ. نو دا هغه د شیطان وال هغه حسد دا هغه تکبر دا اجان چې ګڼل دي چې د لانجو شمیر نسته. په ټکی ټکی باندې سلامونه سره باندې ورور سلامونه سره باندې هغه آدم علیه السلام زمونو والا خبر ده. اوس دا ده چې دا حسد بچرنګې ورکیږي. وای دا حسد به داسې ورکیږي بل او کا علاج نسته چې ایخ سړی ته به دعاګانې سټارټ کې. پښتو چې تاسې موږ دې ته سیالي وایو دا ښځې ډېر کوي. نو دا سیالي داسې و بیماری دا خپله مړی بښنه تر لګي. نو دې واحد علاج دا ده چې سړی د هغه ته دعاګانې کوي چې چا سره دا حسد پیدا کیږي. بیا دې چې به دوه فایدې روزي. یوه فایده به دا روزي چې حسد به دې ورک سي. دوامه فایده به دا روزي چې ته بل مسلمان ته کوې تا ته پرشتې کوي. بیا موږ حواله زبې خو ډېرې بېلمازې دي که نه، درواغ موږ په وایو، بهتانونه موږ په تړو چې چه شای پر عجیب بریک نه پنیسو. فرشته آخو نورانی مخلوق ته ایغه دعاګانې خو الله تعالی قبلوي نه بله فایده ایغه نه غټه ده ورسره. نو یو به موږ نیکۍ نه خرابېږي. که چیرې زه حسد کوم حسد بیا یې موږ نیکیو مثال داسې ده لکه کولی چې غنم باندې خو پلاستیک کولا سټیل کولا یو سپینېوال چورک فلش کاری چې کله چڼ ور خلاص کې بیا خوړنو نه وي نو موږ نیکۍ به بیا دغسې. نو حسد دا یوه بیماري ده داسې دې چوک نه وایي چې لکه زه له دې بیماري خلاص یم. نه دا فطرتي طور باندې انسان پسند کوي چې زه دې مخته یم.
خو الله تعالی خپل مرتبه چاته ورکړي نو بیا بسړای دعاګانې او تکي دعاګانې بل حل نسته. دینا بعد به موږ ان شاء الله سوره اخلاص شروع کوو. معمولی قدر هغه تعریف بیانو. د سوره اخلاص هغه سورته چې د قرآن پاک چې دته نام ورکړل اصلای ده خو دا لفظ په دغه صورت چې ستانه ده. اخلاص لفظ په سوره اخلاص چې چیرته ده اخو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اخلاص لفظ نسته پچ خدا صورت ویون کای د عقیده سارا چې د کومه ترجمه ده ان شاء الله سبب وکاو بیا بدک سړی چې اخلاصي بیا اخلاص چې کوم سړی چې راځي کنه بیا ایغوال یو ورتی سبحان الله ال احد غرنا زیات درنی. دا ولی په بخاری شریف کې اولنا حدیث دا انما الاعمال بالنیات د ټولو اعمالو در مدار پچیشتا اپ نیتو دا نیت مینز چې چوره اخلاص تا چې نه اخیرنا حدیث کوم دا چې د اعمال بتلل سی ایغه د پارا بایو تلای ادا ډیر الک الفاظ دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم خودی درانه. اوس د بخاری شریف اولنی اخیرانی حدیث خپل منچ چرنګي جوړ د سره د دې چې منچ په زرانو حدیثان دي جوړې داسې د سره چې چور د نیت چې اخلاصي ور طلب درنی اچه تل درنی. الله تعالی فرمای فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه چې چا تل درنی به بدا خوشحال تل بچرانګ درنیږي په اخلاص سره بدرنیږي. تل بچرانګ درنیږي چې دوه کدن اعمالی خو چې ریا نه ور سره د حسد ولا بیماری نه ور سره بلکې دا سه یو حدیث مبارکه بیانو چې ودان غریب یو رنگي عمل پکوایسي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی توبا لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. توبا منا لا خوش خبری لا توبا منا جنت وای جنت هغه چا دی پاره دا چې په خپل عمل نامې چې استغفر الله ډیر مندک موږ خوش پیو د کیږو کنه په موبایل باندې لشکی معمولی قدر به سوچ کو چرواج می چرنګی تیر کړه چاته می تکلیف ورک کنه ګناه می چور وکړل نه کای می چور وکړي بیا سړی شاته استغفار پسې وایي الله تعالی بیا معاف کوي سړی بیا استغفر الله یا الله بیا بداسه نک که بیا تر نه وصل بیا استغفر الله پسې چې چو ورته تر نه وصل نو استغفار خو که او دستی یا که او دستی نه که جمعات چې اکبل داسې روانه ته ویلای سي داسې ګران لفظ نه دا کس کول دی نه ویلا که دین سبق دی نه ویلا بیا خو بل خبر ده کنه ا ډیر به بیا چوک ژغیږي ا چې موږ غریب خلک ناستی اور امریکا ایران پر تم کړای ا قیمتي روزه نه چا پتاونه کړی په غنټو تجزیو باندې تیری بیا داسې وسلا بیا دا بلکې کله دا اوس سهار جمع خډیره وخت یې کنه داسې خلک په ویني چې جمع نه آباده په دغه کیسو ژغیر الان کې دا دغه کیسو ټیم دا تا نه چا پته کړی دا ته چا انټرویو دا غوښتای تا نه بیا ایغه پته نه کیږي تا نه بیا ما نه بیا جان پته کیږي سړی دې استغفر الله وای سبحان الله دی وای الحمدلله دی وای. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا حدیث مبارکه دا کلو کلام ابن آدم چې ټول خبره دی ابن آدم ولی دی آدم زوی ولی آبد تا نقصان ورکی خو که اللہ تعالی ذکر وک
لای چاته د شی خبرې حکم وکړه دا به فایده ورکوي نور ټولې وبال دي په دغه فضلو خبرو سره زړه بیا سختېږي چې نن موږ زړونه کاڼي جوړ دي که نه او که خبره سر یې وانه کوي دا وجه دا ده موږ دا خبرې ډېرې کړې دي هر سړی افلاطون جوړ ده ارسطو له هر سړي نه جوړ ده حامد میر له هر سړي نه جوړ ده ساره د دې چې په سرکار منډې چې له سره نام نسته نو براه کرم دا فضول خبرې مه کو او بله خبر دا ده چې اوس چونکې عیدان رنږدې کېږي اډزونه ورسره شروع کېږي چې د کوم دکانداران دا کار کوي دو ته دا درخواست عاجزانه الله پاک ته دو ته نور حلال ګټې برابرې کی دا شاید نه را رہی کانی شنه شی را خلکو ته کوي د رمضان چې اکه نقصان وسه کنه اخو بیا شاته پته لګیږي چې کله ماشوم سترګه په بل لوریداری کنه لالا اصلا پازه بیا آلته دا پلار غر کیږي خو بیا بګرام دا زوی پته ولې نه کوي چې ته په پیسو څه کوي دا زوی پته ولې نه کوي چیرې وې غرمه دې چیرته تیر کړه نو بیا چې شاته لانجه کو دینه مخ چې احتیاط شدا او چې چرانګې په خاموشي سره دا تراوی روانې دي دغه څه خیره سره روزه تیر سي الله تعالی دې موږ ټولو نه قبول کړي الله تعالی دې خپل شان مطابق موږ ټولو ته بدلیر نصیب کړي یا الله خیر بران رحمت بقدر حاجت نازل کړي یا الله دا ټوټه پوټه اعمال موږ ول خپل لوی دربار عالیه چې قبول منظور کړي